بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، زه ستاسو خدمت کې راغلی یم. زه تاسو ته یو اهم نسخه ښیم او داسې نسخه تاسو ته ښیم چې هغې سره به تاسو د هر قسمه تکالیفونه مشکلاتونه په امن کې او څومره چې تاسو په غمونو سره سر او څومره تاسو خفه یې پریشان او حالات درته سخت دي او تاسو وایئ چې زمونږ د هر کار روان شي او موږ ته سکون ملو شي، خوشحالي ملو شي او زمونږ کار کې د الله رب العزت برکتونه واچي او زمونږ کار دی په خیریت سره او په ښایسته انجام سره ورسي. نو د هغې دپاره زه تاسو یو اسان عمل ښایم او یو ښایسته او بهترین عمل ښایم او ستاسو د زندګۍ د فراخۍ دپاره او ستاسو د زندګۍ جوړاویدلو دپاره او ستاسو د وخت ښایسته تېرېدلو دپاره زه تاسو ته یو اسانه وظیفه ښایم. نو تاسو دا وظیفه شروع کړئ پابندۍ سره. نو امید د ربه دی چې دې په ذریعې سره الله رب العزت ستاسو ټول کارونه ښه په ښایسته طریقې سره سرانجام ته رسئ او تاسو به د هر قسمه پریشانۍ نه محفوظ یې. انسانان نن سبا خفه دي، هر انسان خفه دی، هر مسلمان خفه دی، هر سړی خفه دی، زندګۍ پورې تنګ دی، یو ټینشن دی، یو غم دی، یو دک دی، یو درد دی او یو تکلیف دی. هر چاته بیماران ډیر دي هسپتالونو کې، په هر ځای کې یو سړی ډپریشن مریض دی، هر سړی. نو خوشحالي نشته دی، زندګي نشته دی. ګوره زه تاسو ته چې دا وظایف ښیم د قرآن او احادیث وظایف ښیم، زه تاسو ته نور څه اعمال نه ښیم یا نور څه طریقې تاسو ته نه ښیم یا نور هغه د منترونو دغه کیسې زه تاسو ته نه کوم یا نور داسې هغه ګډوډ طریقې زه تاسو ته نه ښیم چې ستاسو عقاید فاسد شي، عقاید هم خراب شي او نظریه هم خراب شي. نو زه تاسو ته هغه دغه نه ښیم. نو زه تاسو ته د قرآن او حدیث په رڼا کې بهترین اعمال ښیم. نو دې قرآن کې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، د هر مرض شفا د الله رب العزت وي چې موږ دا قرآن نازل کړی دی دپاره دی چې په دې کې سراسري شفا ده او دا بسکوله شفا ده. دا نشته دی چې دا دې راواغېستل دا یاد دا چې کم یو یاد دې په کم نه توی د څه بیمارۍ دپاره او یقین دې پې مضبوط و الله رب العزت پرې په هغې سره ښه کوي. نو په دې قرآن کې د هر مرض شفا ده. نو تاسو له پکار دي چې د قرآن په زندګۍ کې راولي او په دې قرآن باندې عمل وکړئ او عملی جامه اختیار کړئ. نو انشاءالله چې الله رب العزت په دنیا کې هم کامیابی، آخرت کې به هم کامیابی. ولی چې موږ د قرآن زندگی اپناو کو، قرآن په زندگی کې راولو، نو انشاءالله چې الله رب العزت په زموږ دنیا هم خسته کوي، آخرت په هم خسته کوي. نو هغه وظیفه دا ده چې تاسو به اول ځل یولس ځل درود شریف ووایئ، یعنی درود ابراهیمي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یولس کرته به ووایئ او بیا به منځ کې سورة علم نشرح دا به یولس کرته ووایئ. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دا سورت په 13 سپاره کې یولس ځل به ووایئ او چې دام ویلو بیا به اخره کې درود ابراهیمي یولس ځل ووایئ. نو دې سره به ستاسو هر قسمه پریشانی، هر قسمه ټینشن، هر قسمه غم ختمیږي او د زندګۍ کې به درته یو راحت ملاویږي. او دې نه علاوه دغه رنګې انورشاه کشمیري رحمت الله علیه لیکلي دي که دا سړی په دې نیت باندې ووایي چې زما د ورسره هر بیماری ختم شي یا کومه بیماری تا باندې و د هغې دپاره تا وویله، دا دومره مجرب عمل دی چې الله رب العزت په شفا درکوي او دغه بیماری به ستا ښه کېږي خامخا، ځکه چې دې کې درود دی او بیا منځ کې پکې د قرآن آیات دی، قرآن صورت دی چې د هغې تعلق هم د
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره دی او اخره کې بیا درود شریف دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله کم یو کار ستاسو په درود شریف سره شروع شي د الله رب العزت په نوم سره شروع شي نو هغه په خیر سره رسي او هغه چې هر قسم مشکل ستاسو هغه سره الله رب العزت ختمي. جزاکم الله خیره. دا چینل سبسکرایب دی، ویډیو تر اخره پورې وګورئ.